د حج حصہ او واجب دی که چا پکې منډه ونه وانه قرباني به کوي روغه د یو بیبي یادګار نو چې آخري ځل مروه ته رسېدلې ده په اووم ځل کله داسې منډه وان کله داسې کله داسې کله داسې لکه پریشان او پرکاله انسان شي نو چې اووم ځل ورسېده نو د دې ماشوم د طرفه اواز واورېد غیبي شان اواز نو دا ځان ته وایي صح ته چپ شه سیر نشته راشته سلګی والی بیا وی لقد اسمعت ان کان عندک آواز دا ته څوک یې اواز مې دې واورېده خو که زمونږ امداد کولی شي څوک یې آواز یې واورېده او څوک ویني نه نو زر د ماشوم طرف ته راغی چې راله هغه پروت و خدای ملائکه رالیږلې وه جبریل علیه السلام او وزر یې وو هلته د زمزم د اوبه راووته دومره سوړه جوړه شوه لکه د روپۍ په اندازه ورته یې وي غم مه کوه ستا او ستا د زوی حفاظت به خدای کوي او دا د اوبه د اوبو پسې د منډې والې اوبه راووته نو دې د خوشحالۍ نه ترې شګې راته وکړې چې دا اوبه ختم لاړې نه شي هغه زمزم د برکت اوبه دي او معجزه ده ځکه ټول ښار کې اوبه نشته اوم چې غر دی غر کې کویان کم دي او چینی کم دي په ټوله مکه کې کوی نشته په ټول د مکې ښار کې چشمه نشته او دغه اوبه خدای راوښکې دي او داسې اوبه دي اوس خو پرې مشینونه لګېدلي دي چې نه خلاصېدل شته نه ختمېدل شته او د جهان د ټولو اوبو نه خوند بدل او کمال پکې دا دی چې هم د څښاک کار کوي هم د ډوډۍ کار کوي یعنی نار او اوږې سړی تشې اوبه نشي څښلی د سړي روجې که نه خالصې اوبه نشي څښلی شربت څښي تشې په اوس خېټه کې داسې درنۍ لګي لکه اوسپنه چې سړی وکړي او هغه چې څښي هغه څښلی شي او مړخ به دې م راولي که ټول عمر صاف لوښي کې پرتي هغې خوند کې فرق نه راځي د جهان په لباټو کې ټیس شوي دي د هر مرض علاج دی او 4,000 کاله وشو د دې دا اوبه د 4,000 کالو راسي دي اوس هم نه ځکه د دې واقعې 4,000 کاله وشو نو یو زنده معجزه د اسماعیل علیه السلام ورته حضور پاک څکلي دي او دی ویلي دي چې زمزم سړی په کوم نیت وڅکي خدای پاک والا هغه ورکوي نو اخلاص او د زړه اراده او نیک عمل چې دا وي د سړي نو چې څه ارزو وي خدای پاک یې درکوي اوس هم که تاسو لاړ شئ یا دلته دله څوک راوړي نو زړه کې یو نیت کوئ خدای د فلانکي مرض دپاره اسکم فلانکي خدای د دې دپاره اسکم یو صحابي دی وی خدای زه د دې دپاره اسکم چې خدای ما بادشاه کړي په دنیا کې او مرګ مې د شهادت نصیب کړي او جنت ته مې بوتلی کړي دا دواړه خبرې خوش درې به مونږ خامخا کوي عبدالله ابن زبیر یو عالم اسکی وی خدای چې زما یادداشت د فلانکي عالم په شان شي وی خدای د هغه نه زیات راکړه دریم وی خدای زما په شریعت باندې ژوند نصیب کړي او د حضور په ښکلې طریقه مې مرګ نصیب کړي نو خدای پاک به هغه ورکوي
سړی چې څه سوال کوي که د دنیا او که د آخرت نو سوال پکار چې اوبه وڅښلې دا د دواړو جهانو سردار وایي وی رحم اللهم اسماعیل لو ترکته لکان عینا معینا خدای دې د اسماعیل په مور رحم وکړي که دې ته شګې نه وې راتاو کړي نو چینه به ته جوړه شوې وه روانه به وه نو د روانې چینې خو ډېره فایده یي ځکه ټول ښار کې به ګرځېده خو هغې ته شګې راتاو کړې بس عادت کوي شکل شو ما چې کوم وخت سبق وی هغه وخت کې کویم څرګند و ګراړی باندې به تې اوبه راوښکلې او یو دغه تللی یو پیپ د مشر اوس بل شان نظام دی او ټول بدل شوي دي او بې اندازې او مدینې ته یې اوبه رارسوي په دغه کې په دې ګاډو کې او د خلاصېدو نوم نشانې نشته چې اوبه وڅښلې سینه کې پیر راغله چې ماشوم یې خېټې ته سینې ته واچو بس پی پکې راغله خوشحاله شو بیبي وایي زه د مرګ نه خو بچ شو خوراک سره به ګورو او چې ماشوم هم د مرګ نه بچ شو نو پاڼې خوراک سنو نو پاڼې به یې خورې سپیلنیو کرکنې وې زوزانو شګو ځمکه ده د غرونو هلته نور خصنې دا پاڼې به یې خوړلې نو د کرکنې پاڼه خو لږه خوږی خو چې سړی خوري نو خوله دغه کېږي پخېږي نو یو څو ورځې پاڼې وخوړې او اوبه به یې څښلې نو خولې پخه شوه جبه یې پخه شوه خولې پخه شوه بیا وایي یاره کمې پورې به پاڼې خورم ښکار له به ځم نو ښکارم نو خو چېرته کربوړې چېرته چرمښکې دا به یې ولیدل او په کاڼې به یې وویشته نو کله اوبه خوړلې او کله به یې واښه په چقماق بل کړه چقماق سپین کاڼي بکرې یو بل بکرې وي نو دا کاڼي چې کاڼي له راکاږي دا به سرکې کوي نو په هغې به یې ډکي بل کړل پته نه لګي چې په څومره ساعت کې به یې بلول په هغې به یې غوښه لږه پخه کړه یا یې سره کړه او به یې خوړه او زمزم به یې څښل نو تشه غوښه وه د کربوړو مربوړو او د چرمښکو او زمزم اوبه یې د دواړو جهانو سردار وایي په هر وطن کې چې سړی صرف غوښه خوري او اوبه ورپسې څکي نو دویم وخت به یې خېټه خرابوي درېیمه بغیر د مکې مکرمې د ښار هلته که سړی ټول عمر غوښه خوري او ورپسې زمزم څکي نو خېټه کې فرق نه راځي نو بیا هغه چرمښکې مرمښکې هم خلاصې شوې نږدې چې سو نو کله به داسې لږه لرې لاړه یو ورځ داسې لرې تلې ده او ماشومې پر وړو کې سملولې دي د هغې اونې ده سوري ته داسې تلې ده چې واپس ورانه ښکار یې کړی یا نه کړی یو لوی زمري ویني چې د دې زوی خواته ولاړ بالا چې ویني د په زړه باندې وارخطه ګرانه او وایي زه چې زوی خو بیا رانه خوړلي او هغه زمري م پې سر ورښکته کړم بس دې په جړا شروع کړه چې په جړا یې شروع کړه خو لږ لږ رانږدې کېږم او ګورم
او یارم دا ورسره د خپل ځان چې په مارا نشي چې نور هم داسې غلی غلی په بوټو موټو کې رانږدې کېده چې ګورو نو دا زمری چې دی دا ماشومې نه دی خوړلی د ده په مخ ژبه وی او په لاسونو یې ژبه وی سټي لکه غوا چې بچې سټي او هغه ماشوم وي خو هغه ورته خندل لاندې دی په مخ سټي په لاسونو یې سټي حیرانه شو چې لږ نور هم رانږدې شو زمري پې پوه شو زمري ورته وکتل نو وارخطۍ خو پې راغله هغه زمري زر سلامي شو لکه دا خپل سپی چې مالک ویني او داسې تاویږي ورته لکه یې خوځوي تاوېده او لکه یې خوځول او دې ته داسې پوسه پوسه کوي لکه دا بلد سپی او داسې په ځمکه سلامي شو او غلی ته روان شو داسې دې ته ګوري مولا لا دا چې راله ګوري زوی ته اوس د ماشوم جګ جوړ دی او مخه لاسونه یې لامدې دي د زمري په دغه فلاو دا د ډېره شکر او د خوشحالۍ د وجې نه په ولاړې نه په سجده پرېوته خدای پاک درست چې را پرېوته او د خدای شکر ادا کوي چې خدا د دې بلا نه دې زما زوی وساتي نو چې لاندې اوس خو د غرونو ځمکه ده په ګټه یې تندې راغلی او دومره سخت راغلی دی چې تندې د وینو شو خو دا په هغې نه پوهېږي هغه شکر ادا کوي جړلی م او شکر هم ادا کوي د ډېره خوشحالۍ ډېر ساعت پرته ده نو په دې سجده کې یې رڼا ولیدله چې د دې ځای نه خوا شو داسې برېښنا وه دې خوا لاړه دې خوا لاړه دې خوا نو دې برېښنا ته یې خیال شو چې دا برېښنا څه وینم نو چې برېښنا ته یې خیال شو بیا یې رستو په دړ پې شو ورو ورو چې تندي نه یې وینه نه نو سر یې راوچت کړ چې راوچت یې کړ لاندې هغه ګټه ټول له وینو لړلې وه او د دې تندې پې په جق ورغله دا وایي یاره دا ګټه خو راوباسه چې زما خاوند چېرته راغی دا ټوله قصه به ورته کړم ګټه یې راوښکله او چې صدیقي مکي ځان ته ودرولو د خیمې په شکل هغې کې کېښود یو کال پس ابراهیم علیه السلام راغی وی کتل چې اوبه دي ډېر خوشحاله شو د زمري قصې ورته وکړه او دا سجدي ورته قصه وکړه او دا رڼا قصې ورته وکړه وی ګټه کم ده چې تا پې سجده لګولی وی دا ده دا هغه حجر اسود دی چې مسلمانان یې ښکلی هر حاجي دا کوشش کوي نو دا هغه د بیبي د تندي ځای دی او د هغې یو یادګار دی بیا وایي رڼا دې کوم ځای پورې لیدلې وه داسې اشاره په اندازه ولګوله وی دا هغه ځای نه به دې ځای ته خلک په یو خاصو جامو کې راځي دا میقاتونه په هغه اشارو مقرر دي خلک چې میقات نه احرام تړي که نه دا هغه ټول د زیاته اوږده رڼا مدینې منورې طرف ته یې لیدلې وه نو اوږد میقات د مدینې منورې دی او دا نور چاپېره لنډ وي بیا د زمري خبره ورته وکړه وی زه چې زمري زما د بچي حفاظت کړی نو دومره علاقو کې به زمرو ته څوک څه نه وایي او د زمرو د وجې نه ټول حیوانات به محفوظ وي نو هغې ته زمین حرم وایي خاص حدونه د جدې نه چې سړي ځي نو چې 9 میله پاتې شي نو یو د رقیل په شکل نښه ده لویه دا د زمین حرم سر دی او
چې سړی عمرې له دغه ته ځي مسجد عایشې ته نو هلته میلونه لګېدلي دي، مزدلفې ته چې ځي نښې لګېدلي دي، څلور واړو طرفو ته نښې دي. نو دې ته د حرم ځمکه وایي، زمین حرم. دې کې ښکار بند دی، هر قسمه ښکار، بغیر د هغه سپینه چې په تا حمله کوي یا مار چې په تا حمله کوي، مار لړم سپی چې په سړي حمله کوي د هغه وجل لوا دی. نور هیڅ څیز ښکار بند دی، د مرغانو د سارو. وی دې زما د بچي حفاظت کړی او ښکار له خو واښه هم پکاري، ځکه ښکار خو په ځنګلو کې نو هغې علاقې کې دنه دنه واښه ریبل بند دی، اونې ریبل بند دی. هغه واښه ریبلی شي چې چا کري، لکه شوتل سړی وکري یا ګلونه کور وکري یا چمن وکري یا اونې وکري. خودرو اونې چې په خپله شوي او خودرو واښه چې په څه شوي، د دې ټولو ریبل هلته بند دی، لکه حیوانات به په څه کې اوسېږي. داغه د ابراهیم حضور پاک وی د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه دا ځمکه حرام ده. نو دې ته د حرم ځمکه وایي. هغه شي حفاظت دی. بیت ابراهیم علیه السلام لاړ او دوی اوبو سره پرېښوده. خوشی دی خو د خدای حکم بیا داسې یو د غرونو شاته یو قافله د یمن نه تله شام ته، مالته یې پړه واچوله. نو د دې غرونو د پاسه ورته یو مارغه ښکاري چې داسې ګرځي د دې اوبو د پاسه زمزم. یو بل ته وایي هلکه دا خو د اوبو مارغه معلومیږي او په دې علاقو کې خو اوبه نشته، تاسو عرب لیدلي نه دي هلته اوبه نشته. قیمت هغې له خدای عزت ورکړی دی، خو که د خپل وطن د اوبو نه خبر شي نو شکر به وباسو. نو هغې وي یاره دا مارغه خو د اوبو معلومیږي، څوک شته چې وګوري. نو یو سړی داسې د هغې طرف نه راغی په غر راوخته چې ګوري لاندې یو اوس اونه شاندې ده او یو زنانه ورته ښکاري او لږې اوبه ورته ښکاري. دا سړی راغی، دې سره یې خبرې وکړې، وی خورې ته څوک یې؟ وی زه مسافر یم. وی دا اوبه د چا دي؟ وی دا زمونږ دي. وی که ستا اجازت یې زه به خپل قافلې ته ورشم، هغوی به راشي او دلته به کورونه جوړ کړي. وی ډېره ښه ده را دې شي، خو په اوبو به دعوه نه کوئ. وی ډېره ښه. د هغې قوم نوم و بني جرهم، د یمن خلک هغوی راغلل او خوشحاله شو او دې په خپله غوسته شي څوک راشي چې کورونه جوړ شي. حق نه آبادي شروع شوه د بني جرهمونه، ورته وی اوسېږئ خو اوبو کې به اوبه به زما په اجازت وي. ډېره ښه. به ابراهیم علیه السلام کال یو نیم کال 2 کنګله پس برات چې بل ځل راغی نو بیا د زوی د قربانۍ حکم ورته کېږي. د هغې بیان به بلې جمعې له وکړو انشاءالله. درود شریف ووایه. وی زما په ذمه قرباني واجبه ده، ما 2 اخیستو، یو مړ شو، بس ټیک ته یو وکړه چې مړ شو خدای دې هغه قبول کړي او ستا ثواب وشو، او یو به کې چې کومه پاته. بعضې خلک وایي د مانځه سبق ځان سره وایي نو خواته بل سړي ته تکلیف رسي. نه، دومره وایه چې ته په خپله اورې، او که دومره هم نه وایه چاته تکلیف وي نو چې په دا د یقین وي چې کلمې مې صحیح ادا کړې. بعضې خلکو شونډې بند دي
او سبق وی هغه نه کېږي. ګورئ شونډې به خامخا خوځوئ یا به په خپله ځان ته اورئ یا به دومره کم از کم چې ما دا کلمه صحیح وویله. ځکه قرات په قرآن شریف قرات په مانځه کې فرض دی. نو د هغې ادنا درجه دا ده چې کلمې صحیح ووې او د هغې نه بره درجه دا ده چې ته یې په خپله واورئ. نو دومره وایه او که بل ته تکلیف وي نو بیا دومره مه وایه خو چې کلمې صحیح وې. او تش په چپه خوله په پټه خوله مونځ نه کېږي چې زړه کې تصور کې د زړه په تصور باندې د قرآن شریف قرات فرض نه ادا کېږي. وی زما سره څو زکي دي زه پې مزدوري کوم په ما قرباني شته که نه؟ نه پته نشته. چې چا سره دی وخت کې 8000 روپۍ کور کې پرتي د هر قسمه ضرورت نه زیاتی، د غلې د ضرورت نه، د جامو د ضرورت نه، د بال بچ د ضرورت نه، د کور د خرچې د ضرورت نه، په هغه چا قرباني د پاره چا نه. قرباني خو ګران عمل دی. نو د مزدورۍ په شي باندې نه لازمیږي. ښه که د 1 لاک ګاډي دې وي خو ته پې مزدوري کې او در سره څه جمع ني نه په هغې نشته. چاوی ما سره 4 تولې سونه ده نور سره نشته پتا نشته. ها 4 تولې سونه یې علي پې کېږي. ګوره چې کوم شي حضور پاک په خپله په نوم اخیستی دی هغې کې هغه شی په خپله معتبر دی، قیمت ته یې نشي کتی. نو تو سره زره یې 20 دیناره یاد کړي دي او 20 دینارو نه 9 تولې جوړېږي او سپین زره یې 200 روپۍ یاد کړي دي. د 200 نه 2.5 50 تولې سپین زر جوړېږي او خانې 50 خانې یاد کړي دي او ګډې چیرلې 40 یادې کړي دي او غومې خې 13 یادې کړي دي. دوی کې قیمت ته نشي کتی. هغه سر چې در سره پوره شي علي به اگر چې هغه به د 40 ګډې نن سبا خو د 3 لک روپو کېږي خو چې 40 نه یوه ګډه کمي پته نشته. میخې 13 میخې خو 4-5 لک روپۍ باندې کېږي خو چې د میخو څه در سره نور څه نه نو نشته. پارچا قربانی نہیں برے ہم مالدار ہو دا ہماری عبادت ٹک تک یو سڑے غریب ځان له پیسې جمع کوي او خوښوي نو شریعت یې نه منع کوي. اول د خپل بال بچ ضرورت دی نو چې بال بچم کمزوري ناسي نو نن سبا قرباني ډېر قیمت دی نو پارچا نشته. چا دعا غوسته ده خدای انشاءالله قرباني په ده نشته مزدور باندې نه. چا چې قرباني اراده وي او مالداري او قرباني په واجبي نو اصل ثوابي خبره ده چې میاشت راوخیږي نو دې سر سنت نالي او نکونه دې نالي چې قرباني وشي نو به دې کوي. خدا صرف د غوره او د ناغوره خبره ده ثوابي خبره ده څه حرام نه دی او نه ګناه ده که چا سر سنت واغشت خو ثواب به ډېر وشي. ما ورته وی سره زر چې 9 تولې ویاله ټي وي او ډش او د فرنیچر سامان. ټي وي غیر ضروري شی دی او ډش خو زه نه پېژنم ډش هم دغه شی وي نو فقهای کرام خدا لیکي چې کوم سامان د ضرورت نه زیات وي لکه ټي وي په دې زمانه کې ریډو په دې زمانه کې دویم اصلحه یو خو ضرورت شو یو زیاتی ده. دویم موټري یو د خپل ضرورت دی یو د هسې ساتلی د عیش معاش لپاره او قیمت یې هغې نصاب ته رسي نو بیا پې قرباني لازمیږي.
په یو ځای خوراک او سکاک باندې قرباني یوه کېږي نه د شرکت د ډوډۍ او د سکاک څه حکم نه بدلېږي دا زموږ مذهب دی نو چې هر یو ورور مالداري او پیسې ورسره وي هغه قرباني کړي البته نورو مذهبونو کې دا اساني ده چې د چا ډوډۍ خورا سکاک یو وي په یو کټوۍ په یو ډوډۍ په یو تنور ډوډۍ خوري نو د هغې وایي صرف یو قرباني بس ده خو زموږ مذهب کې دا سختي ده چې هر یو به جدا کوي یو سړی مړ شي او د مړي د طرفه قرباني کوي خیر دی کولی شي خو که هغه وصیت کړي که نه نو بیا به د هغه د مال نه کېږي 3 میاشتې پورې او هغه به دې په خپله نه خوري او که وصیت یې نه کړي تاسې د خپل طرفه خیراتي کې لکه ډېر خلک زموږ ښکلي پیغمبر پسې کوي نه په خپله هم خوړی شي بل نه یې مرکولی شي خو د مړي د وصیت قرباني به په خپله نه خوري هغه به خیرات کوي چاوی او سپی دی او ګاډي والی دی او ډونګۍ ماته ده او 3 ورځو راسې په تکلیف دی ویشتلی یې څنګه دی بس یې کې تا ته څه حکم نشته چېرته شغلې ته یې بوځه د مریض څاروي او د مریض انسان ویشتل نه چاوی د نو سپلو سره مونږ څنګه دی مونږ روان دی چپل وي نوې سپلی وي مونږ پکې روان دی او چې مستعملي دي اکثر دا لارې کوڅې چونکې پلیتې یا د پلیتۍ یری نو بیا وباسي او که باران وي مثلا او جنازې مونځي نو پړی خو څوک نشي ښکلی نو پړی په ځمکه راکاږي او مونځ ورسره کوي او یا وباسئ د پاسه پې ودرېږي نو خیر دی که لاندې هر څه کوي خو مونځ هم پې کېږي په لمدو ځمکه کې خو څوک نشي ودرېدی نو په پڼو کې مونځ کوی د جنازې او د پاسه هم پې کولی شي د باران خدای پاک دې د باران د ضرورت په ځای نه وورئ په غرونو په جبالو اللهم حوالينا ولا علينا دا سوال مه کوئ چې خدای باران بند کړي دا وایي خدای د ضرورت په ځای نه وورئ ځکه باران لوی رحمت دی ټیک ته خلقو ته تکلیف وي بعضې خلقو ته خو مجموع عالم ته د باران فایده وي ځکه د دې ورځو باران خو ډېر مفید دی وایي خدای د ضرورت په ځایونو کې وورئ په غرونو کې په شاړو کې په ځنګلو کې چاوی کې په ګاډي کې ناست او په بند سیټ کې سړي سترګې پټې شي او دس پرې نه ماتېږي چې آرام وي ټیک وایي چې نیغ ناست دی که نه د باد د وتو یره نی خیر دی کوږد ناست دی نوم او دس دی نه دی مات او که داسې په ډډه ناست دی نو چې کوم صورتونو کې د باد د وتېدو یره نو هغې کې ماتېږي او که کوم صورت کې نیغ سړی ناست دی اگر چې ودي لکه په ناسته په جومات کې ولاست دی نو ما اودسې نه ماتېږي کومه زنانه چې د 2 میاشتو ماشوم وغورځوي دا حیضه ده که نفاس دی نه نفاس دی ده خو چې ماشوم لا نه شوي حیثیت یې د وینې دی نو چې وینه ودرېږي بس دا به مونځ اودس شروع کړي 40 ورځو ته به انتظار نه کوي او 2 میاشتو 3 میاشتې 18 ورځو پورې که د ضرورت وجې نه ماشوم ضایع کړي نو خیر ځکه هغې پورې دا لا وینه ده نو وینه ښکل غواړي
او د درو میاشتو 13 ورځو نه پس بیا ته انسان جوړیږي نو بیا به ضایع کوي نه خو بغیر عذر دام نه دي پکار ځکه دې نه سل مرضونه جوړیږي او ښځې اکثر ناجوړه شي چاویز د قربانه ساروی علم ځانلم خلقلم او به خرڅوم خیر دی مالدار سره قربانی بدلولم شي خرڅولم شي او د قربانه د کاروبار روانه خو غریب سړي چې قربانی پینوي او خامخا ځان لوالي نو دی به بدلی نه بیا پنځو اوقاتو فرض او سنتو کې کوم صورتونه وینا پکار د حضور پاک د ښکلې طریقې مطابق سنتونه ویل پکار سبا کې لږ سنت د سبا لاندې قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد پکې وایي او فرضو کې امام لږ بوغي او ماسپخین د هغې نه کم دی او مازدیګر تقریبا د هغې سره نږدې دی او ماښام د ټولو نه مختصر او ماسخوتن هم درمیانه دی او د سبا په مونځ کې به حضور پاک د جمعې په ورځ په ړومبي رکعت کې الف لام میم تنزیل السجده وي او په دویم کې به صورت دهر وي او جمعې مانځه کې به کله سبح اسم ربک الاعلی وي کله هل اتاک حدیث الغاشیه د دې په اندازه وینا پکار د سرمن حکم د غوښې په شانته دی نو غوښه خو هر څنګه ورکولی شي مالدار له فقیر له مسلمان له چوړي له نو سرمن هم ورکولی شي خو په جماعت نه لګي بلکې په خپله په فایده راوستی شي ګډ د سرمنې ده او چې دې کړه ناستې پې مونځ پې کې مسله دې ته جوړه کړه غوا د غوا سرمنې نه دې مسله جوړه کړه ټیک ده یا دې په داسې سیز بدل کړه چې هغه د خوراس کا سیز نه وي پیدار وي لکه سرمن دې ورکړه چینکې پې درکړه سرمن دې ورکړه پیالې پې درکړې کټوې او دیچکي پې درکړه نو خیر خو په پیسو به نه خرڅې په شي بدلولی شي په هغه شي چې د خوراس کاک نه وي پاتې وي او چې په قیمت ته خرڅ کړه نو دا دې ګناه وکړه خو بیا به پیسې خامخا خیرات کې او فقیرانو ته به ورکړي دې قبایلو کې اکثر سرمنې راغونډې کړي نو اجرې له پې لرګي راوړي نو دا ښه کار نه دی نه سرمن به چاله ورکړي په خپل استعمال کې هم روا ده او په هغه څیز یې بدلول هم روا دي چې کم پاتې وي دا اپیم و تجارت روا دے کرلیم روا دے ځکه اپیم په ډېرو دارو کې لګي پوډر جوړول ته نارامه دي او چرس داسې شی دی چې په دارو کې نه لګي نو هغه نه دی پکار خو که د اسلام حکومت یې رښتونی او پابندي پې ولګي نو پابندي روا ده لکه کابل کې د علما حکومت هغې د اپیمو په کار پابندي لګولی و اوس بیا د زناورو کار شروع شو په اخري قاعده کې که سړي عبده و رسولو پورې ووایي که نه نو بس مونځ یې شوی دی که چا ګوړه کې رنګ واچو د سفید پار رنګ کاټ اچوي ما خریدار ته معلومې خیر دی په هغې خیرې لرې شي او ګوړه پې سپینه شي نو خیر دی په بجلی باندې څاروي حلالول په چاړه وایي خو په بجلی ګرځي په هغې بسم الله لیکلي دا حرامه ده حلاله به په لاس کې
او بسم الله او په دې خولې وې نه د ریکارډ هغه معتبر ده نه په چاړه لیکل معتبر دی نه د بل چا وینا نه چې څوک یې حلالۍ په خپل بیت ارس کوه په مشین حلاله به په لاس کوه نو چې څوک مشیني حلاله ښه نه ده او پته نه لګي چې کوم طرف ته مړ شو چاویږي نه پرېښودنه یا په قنچي اخیستل دواړه برابر دي نه دواړه برابر نه کلمه طیبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله ټوله داخله ده او ذکر صرف لا اله الا الله دی محمد رسول الله دې ته د ایمان کلمه وایي د ذکر نه وایي یا الله ذکر دی او یا محمد ذکر نه دی د حضور پاک مبارک نوم اخیستل د ذکر په شکل نشته او کدا چې عقیده چې هغه زما په سر ولاړ دی زما आवाज اوري نو دا شرک دی ځکه هر ځای حاضر ناظر دا علم او د قدرت په اعتبار او غایبانه आवाज اوریدونکي دا صرف د خدای پاک ذات دی پیغمبران بشر وي انسانان وي هغوی ته د غیب هغه علم راځي چې خدای ورته وحی راولېږي کني نی خبر دی قضا عمري په شریعت کې نشته او دا د بېلمازو دپاره خو یو بانه شوه یو ښځه وه ښه ښځه او سړی بېلمازه شان دی نو ښځې به ورته وي د بادام ګل پلاره خلک لمونځ کوي او ته نه کوي نو به نه کوم چېرته یې قضا عمري کړې ده راغې ښځې ته وایي زناورې زه به دې روزانه کنځلم ما داسې مونځ وکړو چې د ټول کال مونځونه مې پرې مات شو نو دا خو د بېلمازۍ یو لار ده خلک به مونځونه نه کوي بیا به قضا عمري کوي لکه زمونږ وطن کې سقاط د خانان چې که نه خانان مړه شي نو دا بعض امامان زناور درې څلور پیټې صابون ګوړه راوړي نو یو یې دغه کې ویدې د روجو شوه بل دیاره پې وګرځېدی د مونځونو شو بله دیاره پې وګرځېدی د حج شوه نو سړی نیغ جنت فردوس ته ورسوي په دې درو پیټو صابون دا ټګي ښه نه ده دا خو د بدعملۍ لاره جوړه کړه نه ورته وایي زکات ورکوه حج کوه عمرې کوه ټیک ده کله بېوسۍ د وجې نه پاتې شي نو بیا کفاره شته او فدیه شته مونځ چې قضا شي که نه نو چې کله رایاد شو کې به رمضان ته به یې نه ایساروی او نه په قضا کې جمع جمع علی چې په جمع د سړي نه قضا شي لکه مونږ واته کسان په سفر کې او د ټولو نه په یو ځل مونځ قضا شي او د پاتې شو نو قضا به او نور د قضا دپاره رمضان مقرر کول رستی جمعه مقرر کول په یو ځل کول دا صحیح نه دی وعظ کتابونو کې شته خو دروغ حدیث دی په خدای او په رسول دروغ تړل دی زموږ رسول الله دا نه دی ویلی او نه د صحابه کرامو دا طریقه ده دا چا لیکلي دي د حفظ حال کې کینی خلک چې بار مانځه ته ولاړ باران زمونږ جومات ته راننوځي لاندې حال کې دا پوړو د طرفه دې ورشي لاندې حال کې ډېر لوی ځای دی هغې کې دې ودرېږي دا چا یو کتاب لیکلی دی چې هغې کې دا لیکلي چې د اولیاو نه امداد غوښتي نه ناروا دی ناروا دی ناروا ولی ستا آواز اوري د هغه په لاس کې ستا خیر و شر دی خدای څه وایي وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله که تکلیف درته ضرور رسیږي بغیر د خدای نه یې څوک نشي لرکولی
او که خیر درته دررسی څوک یې واپس کولی نشي. خدای وایي اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی هغه ذات چې د محتاج سوال اوري؟ پیر بابا مثلا ولی دی، هغه ستا آواز اوري؟ زناوره د هغه په لاس کې ستا خیر و شر دی؟ که ملا لیکلي دا هم جاهل دی، دی خو د شریعت د دین نه خبر نه دی. دا پیر پرست او پیران اکثر دا قمقل خبرې کوي. نه انسان نه به سوال نه کوي. جمدی ته ویلی شي اوبه راوړه، ډوډۍ راوړه، پیسې راوړه، دارو راوړه، چې وفات شي د هغه معامله جدا ده. نه ستا آواز اوري، نه ستا خیر و شر د هغه په لاس کې دی. دا خو شرک دی. بغیر دا موږ له سترګې چا راکړي دي، موږ له دا غوږونه چا راکړي دي، او دا باران څوک وایي، او د مور په خېټه کې روزي چا راکوله؟ هغه لوی خدای ستړی شو، هغه لوی خدای تا سره امداد نشي کولی. هر مانځ کې موږ دا نه وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای خالص تا عبادت کوو مونږه، او خدای خالص تا نه امداد غواړو، ستا نه. نو هر مانځ کې د خدای سره د اقرار کوو، او بیا ته د ولي نه سوال کوې، او بیا غایبانه. نو دا نشته. که قبر لم سړی ورغی دا ورته وي زما دپاره سوال وکړه، دا نه دي کړی صحابه و کرام او سلف و صالحین، نه به ورته دا دی. دا خو هغه کار نه دی. هغه ځان له ولې سوال نه کوي؟ هغه ځان خلاصولی شي. د دواړو جهانو سردار چې وایي چې سړی وفات شو، دروازې د عمل یې ودرېدې، درې څیزونه ورته رسي. یو جاریه صدقې جوړه کړي، جماعت لار کوڅه، یا علم خور کړي، یا نیک اولاد یې ورپسې چې دعا کوي. باقي هغه ځان ته دعا نشي کولی. چې ځان ته کوي نو تا ته کوي، نو ځان له ولې نه کوي؟ د ځان درجې ولې نه اوچتوي؟ ځان د خدای د عذاب نه ولې خلاصولی شي؟ نو د شرک په معامله کې به ډنګاډول نه اوسېږي. د زړو جاهلانو پیرانو خبرې دا زناور دي، او په شرک کې خلک مبتلا کوي. د قبرونو ته ناست دي، اور شریف دی او ډنګ شریف دی، نه به مونځ کوي نه به اودس کوي، او حرام به خوري، او مردار کارونه به کوي، او دا وی رسېدلی، او دی اواز هم لري، دا د خر بچی اواز هم لري. نو په عقیده کې به کلک اوسېږي. دا بیکاره خبره چې چا کړې ده کړې ده. مونږ په خدای او رسول ایمان لرو، د پلانکي ملا خپل کار به کوي. په نقدو پیسو کې چې دې وخت کې سړي سره 8000 روپۍ وي، نو زکات پکې شته، چې 8000 نه کمې بیا پکې نشته. ټیلر پیپر روا دی استعمال، ځکه دا کاغذ نه دی چې د لیکو کاغذ نه په هغې لیکل کیدی شي. نو دا د علم آله نه ده، دا لکه زړه ټوکړه یا مالوچ دی چې ته پې ځان پاکې، هغه کاغذ نه دی په واقعه کې، لیکل پې نشي کېدی، نه د لیکلو دپاره استعمالیږي، جوړ شوي د دې استنجا دپاره. که فعالج والی زیارت ته لاړ شي چې زه ښه شم، په څه عقیده ځئ؟ زیارت دې ښه کوي؟ نه، دا خو شرک. که دا وایي چې زیارت د نیکانو یو عمل دی چې خدای پاک ما په دې عمل وکړي، نو په دې عمل به دې جوړئ. په زیارت یو عمل دی، نو عمل زیارت عبادت هم دی، ته ته عبرت والې دعا ورته وکړي، نو په دې عمل به دې خدای پاک شفا درکړي. نور زیارت تانه نه دی خبر، نو ستا مرض ښه کولی شي، په جون څوک نشي کولی، نو مرګ نه پس بیا څوک. بعضې لیونی بابا دی، هلکه چې لیونیا بسي، بعضې ولاړ بابا دی، بعضې مس بابا دی، څوک ته خبر هم نه چې انسان وکړو، چا خر خښ کړی، چا لیونی خښ کړي، چا چرسي خښ کړي.
न पता लगी چې دا څوک دی څوک نه دی، مسلمانو هندو کافرو او چې په داسې لوی سړی هلکه زناو دا څه خبرې کوي، دا ګرم پیر دی، نه نام و نشان پته نه لګي. کبیره ګناه معاف کیږي چې توبه دې وکړه دنیا کې ورته خدای معاف کوي، خو چې د بل چا حق نه او که توبه دې نه وکړي نو د خدای اختیار دی، که معافی نو معاف کولی شي دی مالک دی، او که نه دی معاف کوي بغیر د شرک نه. خدای د شرک په باره کې صاف صاف وایي په قرآن شریف کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما. که چا شرک وکړو خدای وایي زه نه بخم. شرک جوړ شوی د پیرانو نه دی، خلک زیاتې پکې کوي، انسان د خدای درجې ته ورسوي، انسان د طاقت نه بار طاقت ولووي د خدای مخه، نو دغه نه شرک جوړ شوی. دا هندوان چې دی بوتانو ته سجده کوي ولې په دې نه پوهېږي چې دا ګټه ده کاڼی دی، او موږ په خپل لاس جوړ کړ، خو هغوی وایي چې دوی ته سجده وکړو که نه نو دا چې د چا مجسمه ده دا روح به خوشحاله شي. دا چې کوم بوتان دي دا د هغوی د زبرګانو دي، دا مهادیو دی، دا پاربتی ده، دا ماتم بدھ دی، دا گوتم بدھ دی، کرشن مہاراج دی، رامچندر جی ده، ډیرو والی. نو وایي د هغه روح به خوشحاله شي او هغه روح به د خدای دربار کې سوال کې زما دپاره. نو قرآن شریف کې د هغوی بیان دی ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مونږ یې ځکه عبادت کوو چې هغه لوی خدای ته نږدې کړي. هندوان هم خدای مني یو، باګوان ورته وایي خدای یو مني، خو دا لاندې بوتان یې سفارشګري مني، د دې ارواح چې دي هغه سفارشګري دي او دې ته خدای شرک وایي. ولې په دې نه پوهېږي چې دا کاڼی شی واره ده، خو د دې مجسمه چې زه ورته سجده وکړم نو روح به یې خوشحاله شي، نه به خدای ته نږدې کړي. نو پام کوئ د شرک د بوی نه ځان ساتئ، ځکه خدای وایي زه شرک نه بخم. زنا درته بخي، غلا درته بخي، مثلا چې د چا حق پکې بې راکړي، شراب درته بخي، نور ګناهونه درته بخي، خو شرک وایي زه نه بخم. دا چا د عمر صاحب څه قصه لیکلې دروغ ده ښه، دا د واعظانو بې علمو خبرې. بے قربانی ښه دا ده چې سړي حلالولی شي په خپله دی حلاله کړي، که نه شي حلالولی په بل دی حلاله کړي. سرمن دا چاله په عوض کې نه شي ورکېدی، نه قصاب له نه په تنخواه کې، چې امام تنخواه لي دا به ورته په تنخواه کې نه حسابی، هر چاله چې ورکې، که امام وي که طالب وي که ګاونډي وي، هر چاله یې ورکړي. پلار له یې ورکولی شي، مور پلار له رونو له په سرمنې ورکولو کې فقیري ضروري نه ده، مالدار له هم ورکولی شي، فقیر له هم. خو ښه دی چې سړی یو دیني مدرسې له ورکړي، ځکه د هغې فایده ټول امت ته رسي. طالبان به وخوري، هغې په ضروریاتو به ولګي، حافظان به پې حفظ وکړي، نو د هغوی خیر ټول امت ته رسي. دا یاد لرئ هره صدقه هغه که عام سړي له ورکړي هم غاړه د خلاصه شه، فرض دی ادا شه، خو د دین په لار کې لګول زیات ثواب او خصوصا زمون په وطن کې، ځکه که د دین دا سلسله نه نو مسله خرابه ده. بیا خبره نه دا دین دا مسلمانی دا که دلته شته، دا د دې دیني مدارسو د علماء د وعظ او د نصیحت برکت دی. کنی لیډران ټول په بل طرف روان، لیډران خو د چا د دین غم نه کوي نه پاټی. نو دینی ادارو ته ورکړي چې د دین کار پکې، قصاب ته یا بل چاته په مزدورۍ کې نه کېږي،
امام تم په مزدورۍ کې نشي ورکولی د امامت په عوض کې نه امام دا چاته ویلی شي شرعا چې دا زما حق دی ستا حق نه دی دلی ورکې بل نه ورکې حق والی چې تا نوکري په دې کړي او شریعت په نظر کې نوکري په واجباتو نه کېږي دا خو واجب څیز دی دا خو به ته ورکې خو ورکولی شي هر چا د خدای په نوم ابراهیم علیه السلام هم کړی ده او زمون په دین کې راغلی نو د هغه مخکې نه د آدم علیه السلام زامنو نه قرباني شروع شوه مړي پسې قرباني کولی شي ښه خو که هغه وصیت کړي نو هغه به پخپله نه خوري هغه به فقیرانو له ورکوي او که بې وصیته ورپسې کې نو پخپله هم خوړی شي مالداران هم خوړی شي چاوی ما ته د ماما زوی د دوبۍ نه پیسې را لېږلي دي چې یو قرباني ځان له وکړه او بله ما له وکړه بلکل روانه او کولی شي ورنه هر چاله چې کې خو چې هغه درته ویلي او د هغه په وینا وي کولی شي بې وینا به نه کړي چاوی چې سړی دومره غریب وي چې د کور کرایه هم نشي ادا کولی او د قرباني شته که نه قربانی پی نشتا پاگا نشتا پا مالدارانو دا قربانی پارچانی زو خیم چه چا 3,000 پوری تنخی پا دی وقت که دا آغا خپل گزاره پی لکی پاگا قربانی نشتا ها قربانی پاگا را چای چه دا ضرورت نا ورسر زیاد پیسی وی یا دا ضرورت نا زیاد شیوی ورسر چاوی که مریض ته د امتیازو هغه شی لګېدلي هغه دننه په پرده کې نو مجبوري ده شرعا هغه به مونځ کوي اگر چې ساسي ته امام ابو حنیفه قرآن شریف د چا نه زده کړو استادان یې مشهور حماد بن ابي سليمان مشهور استاد د پیغمبر علیه السلام ماما څوک هغه ماما خو څومره چې ما ته معلومه وه د مورې رور نم ظاهرا او اسې به سعد بن ابي وقاص ته ماما وی د مور قوم ته خلک ماما خیل وی نو بنو زهره د هغه ماما خیل نو سعد بن ابي وقاص ته به ماما وی چاوی چې سړی مړ شي او زامن ام پاتی نسیم پاتی د بل زوینا ازوی مخکې مړي د دې نسی سن کې د شریعت د اصول دی چې کوم وارث نږدې وي نو هغه به میراث وړي نو د زویوالي درجه د نسی نه مخکې ده نو چې زوی وي نو د نسی نه کېږي ټیک ټاک نیکه دی ولا وصیت وکړي اجن دې دا وایي زما د نسوله دا شی ورکړي چاوی یو سړی پلار غنی وي او په زوی په لورې حج فرض وي لورې هم کور کې ناسته زوی لیږي او لور نه لیږي ولې نه لیږي پلار ګناهګار دی پلار په زوی لور دی هغه زوی سره ولیږي حج دې منع کوي نه لور په ښځه حج فرض کېږي په سړي او دواړه د شته خاوندانې رور سره دې لاړه شي که پلار یې نه پرېږدي نو پلار یې ګناهګار دی چاوی ما ته پلار د کور والو د قربانۍ اختیار را کړی دی نو ځکه د کور د افرادو دپاره عقیقه وکړم نو ټیک ته او کولی شي خو د قربانۍ نه به علاوه ده قربانی به جدا برخی حقیقه به جدای که یو سړي غټ څاروي اغشتي
او د قربانۍ په نیت بل ځان سره شریکولی شي که نه که دی فقیر وي قرباني پې نه وه او ویې غشته د قربانۍ په نیت اوس ځان سره شریکولی نه شي او که مالدار یي نو شریکولی شي چا وی که مارغه مړ کېده په لاس دې تې سر جدا کړه نو دا حلال دی که مردار دی دا مردار دی که قربانۍ څاروي د سړي نه وتښتېد رانیوې دې نه شو نو په هر ځای چې دې په چاړو ویشته بس حلال یو کوي ته پروزي څاروی او دا د یقیني چې راوباسو یې څه خیږي نو د دې ځای نه یې په چاړه وله نو په چاړه چې یو ځل ولګي او زخمي شي وینه تیوزي نو که مړ شي هم حلال دی د نارینه په بدن کې کومه داسې نښه ده چې د هغې نه د ده د واده ثبوت معلومیږي دا خو شریعت خبرې نه چېرته د ښځو خبرې چې هغې ماشوم چې وشي یو غوږ کې اذان وایي بل کې اقامت دغه طریقه ده یو کې به اذان وایه دویم کې اقامت باران خټې پلیتې وي د عامې خټې نو که په جامو لګي او او دې ګرولې بس پاکه ده خو د ویڼو خټې خپلې دي او بار د پاکې ځمکې خټه هم پاکه ده چاوي که مالک عمر پوره وښیي عمر د څاروي کم وي نو دې دې علي علي چې ښه یقین او اطمینان یې پرې راشي مالکان خو اکثر دروغ هم یو دا سوداګران منډې کې ډېر احتیاط کوي ټولې ټګۍ ټورې په منډې کې دلالان دروغجن د دلالۍ پیشه ټوله د ټګۍ ده که د ځمکو دلالي وي که د موټرو دلالي وي که د سارو دلالي وي دروغ وایي ځکه د هغه په خرڅ کې فایده چا دعا لیکلې ده خدای پاک دې سوال قبول کړي چاوی که مقتدیانو ته دا مسله بیان شي نو بیا موږ له هېڅ نه راکړي چې امام به لیکلي نه زه ورته وایم ورکوی خو په مزدورۍ په نیت نه او امام دا نشي ویلی چې دا زما حق دی امام ته به هم شریعت ښی که امام ته زه ده ووایم چې خلقو سرمن وباسه دا خو ورته نشي ویلی دا وایو چې امام نه هم ورکوی خو دا شریعت کې حکم نشته چې هغه دا وایي دا زما حق دی څنګه دی حق دی که په مزدورۍ دې کړي خو د هغې قرباني به یې نه کېږي هسې دې درکړي نو مسله صافه پکار ده امام شرعا حق نه لري خو چې بل لی ورکړي امام له ورکړه دا نشي ویلی امام چې دا زما حق ده دا نه خدای ویلي نه رسول نه د کتابونو مسله د چا دپاره خو مونږ دین نشو پټولی چاوی ما د تهجد نیت تړلی او بیا بانګ وشو پکې خیر دی ویتر هم چې کې یا تهجد لمونځ کې بانګ وشي هغه لمونځ پوره کېږي لمونځ ښځه م اعتکاف کولی شي ښه بیبیانو د پیغمبر علیه السلام اعتکافونه کړي دي چاوی د رمضان په 30مه شپه صورت عنکبوت او روم فضیلت لري نه د دې څه ثبوت نشته په شرع کې چاوی سړي یو کار د پاره نظر کړي هغه نظر شي ختم شو نو د باندې څه شي شته که خاص نظر یې کړي چې دا غوی به قرباني کوم اخر څاروي لا ختم شو بس نظر یې ختم شو خو ښه دا ده چې د هغې قیمت دې ورکړي چاوی څومره روپۍ ما ورته وایي چې 5,500 روپۍ وي چا سره دې وخت کې یا د 5,500 روپو زیاتې شي وي نو د باندې قرباني ضروري ده
چاوی زما د وهم بیماری ده خدای د وهم بیماری ته ختم کړي چاوی دا په خلکو کې مشهوره ده چې قرباني پرست سهار وختي قرباني نه مخکې غوښه نه ده او خوراک نه دی پکار دا سنت دی چې د لوی اختر ورځې نو خوراک کاک مه کوه چې اختر مونځ شي او قرباني وشي نو قربانۍ غوښه باندې فطور وکړه د دې دومره ساعت به خدای امید دی چې د پوره روژې ثواب درکړي دا ما ورته وی د امید خبره ده ښه څه حکم نشته ځکه د اختر فرض روژه ني چاوی د جماعت د محلي جماعت ته یو جمع پکې شي او دویمه جمع کوي دویمه جمع عادت جوړول نه دي پکار دا د امت د تفریق ذریعه ګرځي ټیک تک اتفاقا سړی دویمه جمع وکړه نو د جماعت په یو طرف کې دی ودرېږي او عامه بلنه دې نه کوي او اقامت دې مرله نه کوي چاوی که د څلور رکعاتو په مونځ کې درمیاني تشهد کې سړی ناست وي دوه ځله تشهد ووایي نو سجده سهوه به کوي ځکه دی د ضرورت نه زیات کېناست ضرورت نه زیات به نه کښېني عبده و رسولون هم که چا زیاتي ووایي اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد پورې نو هم پې سجده سهوه راځي په فرضو کې په سنتو کې نه چاوی بعض خلک د غوښو د تقسیم نه مخکې غوښه ولیږي کور ته چې کباب زر پاخه کړي که د ملګرو اجازه دي نو خیر دی ټول ملګري وړي چې که چا قرباني کړي هم له قرباني ورکولی شي د قربانۍ غوښه مالدار له هم ورکولی شي فقیر له هم ورکولی شي هندو له هم ورکولی شي چوړي له هم ورکولی شي دا چوړیان ګرځي که نه دوی له ورکولی شي مالدار له هم ورکه مور پلار له هم ورکه رشتہ دارانو له بلکې ښه دا ده چې درې سیکه یو خپلوانو له یو ځان له کېده یو فقیرانو له ورکه چاوی که یو ښځې نه ماشوم مړ شي لاندې نو دا ښځه به 2 میاشتې پرله پسې روجي نیسي په غوا میخه کې 2 کسان ایسته کولی شي او 1 2 3 4 تر 7 پورې د 7 مطلب دا چې د 7 نه زیاته نه کېږي او د 7 مطلب دا چې د 7 حصې نه به کم نه نیسي نه که 2 کسان نیمه ده یو نیمه ده بل قرباني شو چا قرباني نه وي کړی روژه نیولی شي که نه روژې د قربانۍ سره څه تعلق خو نشته قرباني درته ما ووایي چې 5,500 روپۍ وي دې وخت کې چا وی چې قربانۍ نیت وي میاشت راوخېږي نو غوره دا خبره ده چې نیکونه دې نالي ویښته دې نالي